السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیخ پنیغه زمونږ غږ اورې شعر ویني د فیسبوک د لارې هم تاسو موږ لیدې کتې شي او په پروګرام کې شاملېدې شي او چې کار ډیر آسان دی چې فیسبوک ته ورشئ نو بس هغلته کې تاسو صرف دومره ولیکئ بولو پاکستان یا سونو پښتونخوا ولیکئ. بولو پاکستان ته مجد نشته او چې څنګه تاسو سونو پښتونخوا ولیکئ نو د پروګرامونو یو پوره سیریز یو لړۍ به درته راوسپړدلی شي په هغې کې به نیغ په نیغه تاسو ګورئ اورئ بولو پاکستان او د سونو پښتونخوا پیښور سنټر مختلف نور پروګرامونه هم په دغه لړۍ کې تاسو کتی شئ اورېدی شئ ځان باخبره ساتلی شئ. نن چې موږ خبره کوو نو هغه د شاعر شعر راته رایاد شو چې هر قاتل خوږې کړی اوس د مرګ اوبه دا کار به د مینې ستمګر کوو. د یو ځای د یو کس د یو خاندان د یو علاقې د بدنامۍ دپاره او د هغه ځای د نوم خرابولو دپاره او د هغه ځای خلک د یو ذهني کیفیت او بحران سره د مخ کولو دپاره به داسې واقعات پخوا هم کله کله کېدل خال به کېدل چې د دغه علاقې سره د خلکو تړون د خلکو وابستګي د خلکو رجحان د خلکو دلچسپي یا ختم شي یا کم شي یا بدنامه شي توره شي خړه شي 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 او نور خلک په دې کې خپل غواګانې سربي کی یا خپل مقاصد برابر کی. خو دغه خال واقعات به ډېر کم و. بیا د میډیا داسې زمانه یا داسې دور هم نو چې د هغې نه به خلک خبر شو نو خال به په خال پاتې شو. اوس ځینې خلک داسې خالونه ږدي چې یا خو ټول مخ تور کړي او یا ټول مخ داسې خال کړي چې هغه بالکل داغدار ښکاري او د لرې نه بیا د هغې شکل د هغې څهره د هغې امیج صفا سوتره هم نه ښکاري ښکلې هم نه ښکاري او د علاقې هغه رونق یا هغه دلکشي چې کوم ده هغه هم پاتې نشي یا خلک کوشش کوي چې پاتې دې نشي خو ممکن داسې نه وي ځکه چې حقایق په خپل ځای باندې وي او د حقایقو خپله مخه وي او هغه لکه د سیند خپله لار وباسي. په لنډه پروګرام ته راځم او پروګرام دا دی چې په سوات کې یو بله پیښه شوې ده. دا د زه خو ورته جذباتي دهشتګردي ووایم. د جذباتي دهشتګردۍ یو پیښه شوې ده یو مدرسه کې چاریار علاقه خوازخیله کې یو استاد چې کوم دی بدبخته یا بدبختانه هغه یو سټوډنټ سره یو د 12 کال یو هلک ماشوم سره په زیاتې په کوشش کې هغه تشدد کړی دی او هغه شهید شوی دی هغه په حق رسېدلی دی. ټول ملک د هغې غندنه کوي او متعلقه مشران چې څومره هم دي هغوی دې ته بد وایي او په دغې حوالې سره مختلف اقدامات او فیصلې هم شوي دي. نو په دې باندې نن خبره اتره کوو چې دا واقعیت د دې بنیاد څه دی او د دې ټولو حالات څه دي. خو په شروع کې موږ اخلو نوموړي پوهان او د انساني بنیادي حقونو غږ اوچتونکي محترم ملګری عمران ټکر صاحب د هغې سره خبره اتره کوو چې د دې په حوالې سره د هغوی څه نظر دی. السلام علیکم عمران ټکر صاحب. هلو. وعلیکم سلام. عمران ټکر صاحب دا د سوات د پیښې د ماشوم د دې په حق د رسېدو واقع ته تاسو څنګه ګورئ او د دې په هکله به څه وایئ؟ ډېره مننه. بنیادي طور باندې خدای یو سوال دی دا ډېره بدمرغي ده چې د ماشومانو د وهلو حوالې سره جی یو مایند سیټ جوړ دی او دا د اوس نه ډېر پخوانه دی جی او دا یوازې د سکول جماعت مدرسې پورې محدود نه دی دا مایند سیټ. دا په کورونو کې دی کدا د کار په ځایونو کې دی دا هغه مایند سیټ او اکسپټیبلټي او روایت دا دی جی چې ماشوم د ډسپلین کولو لپاره یا د غلطۍ د ټیکولو لپاره جی یا د زده کړې استطاعت بڑھاولو لپاره به هغه له سزا ورکړي.
او دا کلچر یا دا روایت چې دی نو همیشه چې مونږ لیدلې دي نو هغه دا غي ریزلټ یا نتایج چې دي نو هغه اندوهناک مخه تراغلي دي. صحیح. او دا غي یو غټ ثبوت چې دی نو دا دی او د دې نه علاوه زما په خیال د نن تقریبا میاشتې یو نیمه مخکې جی په خیبر ډسټرکټ کې هم داسې یو پیښه راغلې وه چې غلطي د یو ماشوم او د سکول په اسمبلی کې هغه ته سکول پرنسپل سزا ورکوله جی نو په خطا کې یا په غلطۍ کې د هغه نه هغه ماشوم بچ شو بل ماشوم ولګېد چې د هغه که خطا یا کوتاهي نه وه او د هغه هم مړینه شوې وه. د دې کې نوعیت لږ ورته مختلف دی او هغه دا دی چې دې کې دا ویل کېږي چې د دې ماشوم سره جنسي تعلیم شوی او هغه د هغې شکایت کړی خپل مور پلار ته یا فیملي ته هغې د هغې پوښتنه کړې وه تپوس یې کړی و د مدرسې د انتظامیې نه یا د استاد نه د هغې په نتیجه کې دته داسې سزا ورکړې شوې وه چې په هغې کې د هغه ژوند لاړ. داسې پیښې هم ریپورټ شوي دي چې د دغې وهلو ټکولو په وجه باندې ماشومان د کورونو نه تښتېدلي دي او سټریټ ته راغلي دي، هلته هغه ډرګ اډکټ شوي دي، هغه جنسي خطراتو سره مخ شوي دي، هغه اکسیډنټ ته مخ شوي دي، هغه مافیا ته په لاس ورغلي دي، هغه پولیس ته په لاس ورغلي دي، هغه تاڼو ته تللي، تحصیلونو ته تللي، جیلونو ته تللي دي. دا څیزونه چې دي نو د دې د نتایج په اړه باندې چې څومره زه تاسو ته وایم که نه که یو سړی مړ نه هم شو د کور نه وتښتېده د سختو رویو په وجه باندې او هغه سپیډ ته راغلی نو ماهرین دا وایي ایکسپرټ ریسرچر دا وایي چې په 24 ګنټو کې د 80% د جنسي زیاتي خطره شته. په 24 ګنټو کې کدی وتښتېد او دی په سټریټ پاتې شو نو د 80% د ډرګ اډکشن خطره شته. نو مطلب د دې نه علاوه بیا نور هغه باندې چې کوم نفسیاتي اثرات پرېوځي د بېخوابۍ پروتې ته رڼه نه کېدو د انتقامي جذبې یا مطلب بېخوابۍ یا نور داسې څیزونه دي د نفرت خصوصا د هغه چې د معاشرې نه د مور پلار نه د استاد نه د سبق نه د سکول نه د جومات نه د مدرسې نه کوم نفرت پیدا کېږي د ژوند نه جي هغه چا ته پته لګي چې چا په دې کار کړي. نو دا یو زه به څه ووایم څوک دې ته مذهبي رنګ ورکوي چې مذهب کې دا شته، څوک دا وایي دا زموږ رسم دی، څوک وایي رواج دی، څوک وایي دا ماشومان داسې نه ټیکېږي. زما په خیال دا د هر هغه کس خپله غلطي ده چې ګوره وهل ټکول اخري حربه ده، لاست آپشن دی، خو د هغې نه مخکې بینګ ا ټیچر تا سره نور داسې څه پازیټیو ډسپلیننګ طریقه نشته. ټیک ده. دا زمونږ د سکولونو زمونږ د کالجونو پورې او د نورو تعلیمي ادارو کې د استاد د ټریننګ مرحله خوشته دي او د نش برابر دي یا کشته دي نو هغه کوالټي هغه معیار نه دي چې هغه بنی ادم دې تر ورسي او بیا مدرسې خود هغه نم یو قدم رستو بلکې سو قدم رستو را روان دي. تاسو زین کې داسې خبره شته چې د دې د مدرسې د استادانو د ټریننګ خبره شته دي کنه پکار ده کسه ډېر مهم دی. د حد نه زیات استاد خبره بالکل زه سره اتفاق کوم د نش برابر دی، برابر نه بلکې شته دی نه نشته، بس د سره نشته دی او په دې باندې د کار کولو ډېر ضرورت دی. او ما خو یو سلسله شروع کړې وه خو زمونږ کار چې موږ خو سیول سوسایټي ادارو سره کار کوو چې پراجیکټ وي د بده برغه دا زمونږ یو کمی دی نو سیول سوسایټي ارګنایزیشن شعور او بیداری پیدا کوي، کیپیسټي بلډینګ هم کوي. چې پراجیکټ نه وي نو بیا دا هیڅ هم نه وي. دغه شان بیا زما په خیال د دې غټه ذمهداري چې دا د متعلقه حکومتي ادارو ده، که هغه ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، که هغه مذهبي امور دی، که هغه چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیر کمیشن دی، که هغه سوشل ویلفیر دی، نو د هغې سره فنډ هم شته او دا د هغې ذمهواري هم ده او دا د هغې ادارې دي. او
لکه پکار دا ده چې په دې اړه باندې لیډ رول حکومتي متعلقه ادارې چې دي هغه ادا کړي ځکه چې سیول سوسایټي ادارې خو یو اوس د دې برابر شوی ختم شي بیا وی پروجیکټ ته ګوري او بیا دا وی سکوپ هم کم وي که مثال زه تاسو درکوم زما ادارې ته نن سبا د کوم عمره په واده باندې پروجیکټ ملاو دی زه په هغه کار کوم بل اداره دا ته په جوینال جسټس پروجیکټ ملاو دی او په هغه کار کوي صحیح بل اداره دا ته په هیلث باندې پروجیکټ ملاو یې هغه په هغه کار کوي نو دا په سره نو او ماته نو دا نو ایجوکیشن ډپارټمنټ یا خاطر ایجوکیشنل انسټیټیوشن دی هغه ته پری ټریننګ کورسز زمای کوي او ان سرویس کورسز زمای کوي نو بیا غیله په کار دی چې هغه حالې زله هغه اختیار کی او ټیکنیکل سپورټ غواړي نو د ټولو هغه سپورټ زور ورته ولنټیر دی تیار خاجي ښه عمران ټکر صاحب تاسو ټول عمر په سوشل سېکټر کې تیر ک او دغه چې کومه خې بدی دی زمونږ د معاشره کم بدنوما دغونه دی هغه د وینځلو یا د پاکولو کوشش ته خو تاسو په خپل ویلې چې دا موږ سره ډیر محدود وخت او ډیر محدود وسایل وي نو کله کله موږ د خالونو پاکولو په ځای باندې د بنی ادم مخ تور کو هغه تورواله نور هم سیوا شي تاسو نه غنئ چې د مدرسو د سټوډنټس د هغه سره د سټوډنټ ټیچرز ریلیشنشپ او په کورونو کې د خواخو هنګور د ریلیشنشپ په حواله سره ډیر مستقل پروجیکټ نه دی پکار په دې صوبه کې په دې ملک کې ګوره جی زه مانه چې کلم چان تاسو کړی نو یو ګیپ شته ځه همیشه دا او دا ګیپ چې دی د ټول اول او ټول نه زیات په فیملیز کې درنه دی د ماشوم او د مور پلار یا د مشرور یا د تر یا د ماما سره یا د نیکه سره یا د نیا سره دا ګیپ چې دی نو اول خو زموږ په خاندانونو کې درنه دی بیا دا غینه پس چې دی بیا په سکولونو مدرسو او په جماعتونو کې دی او مخکې ورځو کې یو عالم سره ما بحث کو په ابتابات کې هارډلی د دې په 15 ورځې کېږي هغه ما ته وی چې یو مدرسې ته لاړم نو چې ما په تماشومانو چې کوم څه کې سبق وی او ناس باندې ناستو چې ما به د غي شاته کله واک کو او مانیټرینګ میکو یا فالو اپ میکو نو وی اړ یو ماشوم با د خپل ځای موومېنټ کو لکه پاره خپل ځای په پناسته کې غتا وېدو خجی مطلب دا دی چې وی ما او یو خبره ته دغه سره وکړه د مدرسې د منتظم سره خجی نو هغه ما ته وی چې ته سببيات څه وکړه چې بیا دې څه وکړو یو ما به هغه شی په ماشومان کو خجی په بل ورځ باندې یو بل استاد نو هغه وزټ کو نو هغه سره لاس کې لخته وا نو هغه لخته باندې هغه اته به ساغه ماشومان له یو لخته ورکوله نو ما وی چې دا ورزدي په ذهن کې دا پریوتی چې استاد واقعي ابو والک سره لخته ویو کني نو دیوا تاویږي پناسته باندې بیا هغه لخته چې ما دا مدرسې د منتظم په وساتت سره هغه د استاد نواغست نو یو دوه میاشتې پس هغه منتظم ما ته وی محتمل ته جی یاره د حرکت سره خو زمونږ د ډراپ او شرک کې د زیات کیمرا غلې د اوس ماشومان نه تخفیمه یو ماشومان تختیدل سبق په پرې خو دو خجی دا مدرسو ته زمونږ عام سوچ دا دی چې غریبانان خلک هغه مور پلار بچی لیږي چې هغه ساتلی نشي بس پاکه خبره بده او ګوجي چې ساتلی نشي وي چې مدرسه کې به واچو نو دا لکه دا رجحان چې کم دی د دومره بچو بیا چې د هغې نه ساتلو بیا دې ځای ته خبره رسیږي یو سوال او دویم سوال دا دی چې تر څو پورې خاموشي نو د ماشومانو ژوند خو کم از کم محفوظ وکنه چې ماشومانو لمدا جرأت ورکو چې هغې حال وي مور پلار ته کم چې پکار دی او ټیک کار کړی دی نو د هغې نتیجه د هغه په مرګ وخته څه به وایي دوه خبرې شوې بالکل ډېر مهم جی دا مونږ همیشه خپل ټریننګ کې وایو میډیا باندې وایو جی چې یو خدای چې دا خاموشي چې نو دا څنګه سماته شوی هم دا په خوا به دا مړي د مو شو پاره به خاموشي وا او اوس نن پاره باندې ټول دنیا لګیا ده پرونه راسته خو ما رښتیا را باندې ستړي شه کنه صحیح دی جی لاس مې تاسو څوک خبره کوي جی څنګه کوي خبره اوپینین ورسره شیر کوو صحیح یو دا خبره او دویم زمانه یې شو لکه سوال وکړ چې تاسو سره دویم دا خبره چې لکه دا خاموشي ماته شو نو هغه کې لکه د ژوند په بیان باندې دا خاموشي ماته شو کنه چې دا لکه ډیر لوی قیمت نه دی
ډېر غټ قیمت دی او موږ بار دا یوازې ګوره لکه جون خو ایکسټریم دی اخري حد دی همداسې ده او داسې کیسز موږ ته ریپورټ شوي دي په میډیا ریپورټ شوي دي چې دا چا ګردې ته نقصان رسېدلی دی چا سترګې ته نقصان رسېدلی دی ټول عمر لپاره ړوند شوی دی همداسې ده جي چا غوږ کوڼ شوی دی ټول عمر لپاره پردیش لیدلی ده که نه نو هغوی ته هم په کم نظر نه دي کتل پکار لکه مطلب د چا غاښونه مات شوي جبړه ماته شوې ده که جی جی بالکل بل داسې ماشومان او کیسز موږ ته ریپورټ شوي چې هغوی د دې سختو رویو په وجه باندې ما تاسو ته وویل اول مې دا وویل چې د کورونو نه تښتېدلي دي هغه اړه خاډو څوک چیړي ده بله خبره دا ده چې لکه د تښتېدلو نه هټ کې که بل بیا موږ خبره وکړو هغه چې کوم نفسیاتي اثرات تېرېږي نو هغه لانګ لاستینګ ډېر تکلیف دی غټېږي نو هغه سره پاور په لاس کې راځي نو دغه انتقام هغه بیا که هغه ډاکټر شي او که هغه د روغېټ شي غټ که هغه هر شکل کې هر عهدې ته ورسېده نو هغه انتقام هغه څیز د هغه په ذهن کې موجود وي او هغه په د عمر په هر ایج او سټیج کې هغه بیا د معاشرې نه په مختلف شکلونو کې اخلي ټیک ده جي ښه جي دا ستاسو دومره اوږد نظر دی په دې واقعیاتو باندې په دې معاملاتو باندې او تاسو پکې کار هم کړی دی ماشاءالله هغو لا د ډېر کار ضرورت پاتې دی زمونږ د سونو پښتونخوا اورېدونکو ته مهربانه شی ده ووایئ یو دوه درې کم غټ اقدامات دي چې هغه مور پلار لم پکار دي او په دې سیکټر کې کول پکار دي چې دا معاملات راکابو شي نور هم یو خو زما دا خیال چې دا فاصله ختمول چې دي نو دا ډېره مهمه ده فاصلې نه ستاسو څه مراد دی چې د لږ زموږ اورېدونکو ته واضحه کړئ سر دا ده چې ماشوم او مور او پلار لا په خپل منځ کې بحث پکار دی خبرې پکار دي چې خبرې پکار دي او پازیټیو ډسکشن هم او که د هغه سره څه قسمه بده پیښه ښه پیښه ایون راځي لکه زه مثال په طور دا وایم چې ماشوم ته د پلار مور ماښام مازدیګر غرمه دا وایي چې ته نن سهار تللی وې هغه خپل رودات بیان کړي چې نن تا څه ولیدل څه دې وکتل څه دې زده کړل که نه استاد ورته څه ووایي تا ورته څه ووایي نو دا نه ده چې په سختۍ سره په فرینډلي ماحول کې دا ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی نو په دغې خبرو اترو کې بیا داسې خبرې هم مخې ته راځي یاره نن ځان نه یادوي ماشوم وایي زما یو بل نن مخ له استاد ګوتې وروړوي مثال په طور که نو دا یو هغه د دوی مور پلار لپاره یو وارننګ شو سبا دغه حرکت د دې ماشوم سره زما د زیږي سره هم کېږي او دویم چې د دې نه علاوه دویم څه بل فیکټر چې هغه د خبرو اترو نه علاوه هغه خبرو اترو نه علاوه په عمومي توګه باندې زما په خیال د قرآن او د حدیث په رڼا کې زمونږ په جوماتونو کې چې کوم علماء کرام ناست دي نو زما هغوی ته ریکویسټ دی که فرض که د دې څیز بیس زمونږ په قرآن کې زمونږ په حدیث کې وي زمونږ خلفای راشدین داسې کړي وي زمونږ پیغمبر علیه السلام داسې کړي وي یا زمونږ چې کوم اولیاء کرام پاتې شوي دي هغوی داسې کړي دي نو بیا د هغه مونږ ته وښایي چې د هغې د کوم حدود او قیودو لاندې کړي او که فرض که بیخي نه وي په هغې کې موجود نه وي نو هغه دې بیا مونږ ته وښایي په دې مدرسو کې دې مونږ ته وښایي ما خو تاسو پورې اورېدلي دي او لیدلي دي او کتلي دي سټډي مې کړې ده نو که شته نو د هغې حدود دي د هغې قیود دي ټیک ده عمران ټکر صاحب ډیره مهرباني تاسو په بیړه کې وخت راکو ډېرې بنیادي خبرې مو راسره وکړلې د سونه پښتونخوا سره خبرو اترو کولو یو جهان مننه جي ډیره مهرباني عزتمن شي جی قدرمنو کتونکو دا عمران ټکر صاحب سماجی کارکون په دې معاشره باندې نظر او زموږ چې کم کارونه دي او زموږ چې کم اعمال دي او موږ چې په کومو طریقو سره لګیا یو ژوند شړو د هغې د سمولو د هغې د ښه کولو کې خپل کردار لګیا دي مختلف خلک مختلف طبقې مختلف ادارې هغه کوي او د چا لږ کار د چا ډیر کار د چا لږ اواز د چا ډیر اواز خو دا زموږ وطن دی دا زموږ ملک دی دا زموږ ادارې دي دا زموږ بچي دي دا استادان هم زموږ استاسو
د منځ نه پاسېدلي زموږ استاسو عزیزان او خپلوان دي. د دې ټولو خبرو نظر کې لرل بنیادی خبره ده او په دې کې د معاملاتو د سمولو طرف ته د بوتلو گنجائش ډیر زیات موجود دی او په کار دی چې په دې باندې کار وشي. نو مونږه کوشش وکړو چې زموږ سره د خیبر پښتونخوا چیف خطیب صاحب ډیر محترم مولانا طیب قریشي صاحب هغوی په لیکه باندې موجود دي او هغوی د دې خبرې د مخکې نه غندنه هم کړې ده او دوه خبرې خو پکې ډېرې سختې هم کړې دي چې زه به کوشش کوم چې د هغې نه دوباره وپوښتم. او یو دا وه چې د سزاګانو حوالې سره هغې خپله رایه ورکړې وه او دویمه دا چې د قصاص خبرې هم پکې چیړلې ده. نو هرکلی به یم محترم مولانا طیب قریشي صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب علي څه به وایې د سوات واقعه باندې او د دې ماشوم په مړینه باندې جی؟ اول خو جی تاسو ډیر مشکور ما چې تاسو ما ته دا موقع راکړله چې زه په دې خپل اظهار خیال وکړم. شکریہ. د دین د یو ادنا طالب العلم په حیثیت باندې زه تاسو ته په ایمان ویم چې زه په دې شرمسار او شرمندگی محسوسوم چې دنیا په کوم ځای کې لاړه، کوم ځای ته ورسېده. په یورپ کې چرګه چیلې چې حلال شی دی دا سړی نشي حلالولی، نی وجلی شي په ښکاره باندې. او دا وطن دی چې په دې کې خدا نه خواسته هر ورځ چې دی څه نه څه مونږ ګورو حادثه کېږي. او چونکې د دې نسبت دین ته دی او د دین تعلیمي او یا یو سړی د دین د استاذ په نوم باندې یا په هغه نوم هغه لباده هغه اچولې ده، جامع اچولې ده او هغه ظالم چې دی داسې کار کوي. او جی نو د دې خو جی ما ځکه مطالبه کړې ده د قصاص مې ځکه ویلي دي چې دغه کار ورسره وشي او د چا بچی وجل او دغه والدینو ته چې اوس کم درد رسېدلی دی قسم دی د دې تلافي نه الفاظ کولی شي او نه د دنیا د قارون خزانه هم نشي کولی. دا خبره ټیک ده جی. نو زه په شدیدو الفاظو کې مذمت کوم او یو درخواست ما په دې خپلو بیان کې دا کړی دی چې څه لږه ډېره ذمهداري د والدینو هم ده. همدا خبره ده جی. او هغه دا د جی چې یو خدا مدرسه اوس ریکارډ راووتو نو دا رجسټر نه ده. او جی او اوس مې یو ذهن ته بله خبره راله که تاسو خیال کړي په دې ټیوشن وغیره کې هم داسې شکایات څه موده مخکې راغلي. بالکل جی کېږي دا ماشومان دي جی. نو ما په محبت خان صاحب جماعت کې خلکو ته دا درخواست کړی و چې دومره تاسو مهرباني کوئ چې یو سړی هایر کوئ سبقونو دپاره د ټیوشن دپاره او جی مستند ادارې ته لاړ شئ، مستند جماعت ته لاړ شئ او د یو عالم دین نه یې رای واخلئ یا هغوی نه مطالبه وکړئ چې موږ ته جي داسې څوک راکړئ چې زموږ وړو ته سبقونه وي. ځکه اوس به د دې تشخیص څنګه کیږي او څنګه به معلومیږي؟ دومره غټه آبادۍ والا ملک دی او هر سړی را پاسېدلی دی او هغه به ځان ته وایي او دا چې کم وحشي را پاسېدلی دی او دی لا ځان ته ملا وایي یا قاري وایي یا څه وایي او د ده د وجې نه ټوله دومره غټه شرمندګي وشوه، د مدارسو نوم په دې باندې بدنامېږي. او زه خو هیڅ کله نشم برداشت کولی چې خدا نه زما خپل بچي دي په ایمان، ما خپله په مدرسه کې حفظ کړی دی، یو زوی مې کړی دی مدرسه کې سبق وایي جی جی. نو خدا نه خواسته د دې دپاره د علماو د مدارسو د بدنامۍ دا باعث ګرځي او مونږ په یو صورت او یوازې دا نه چې یاره د مدرسې په نسبت مونږ انسانان یو، دا خبره ده جی. او د دین په تعلیماتو باندې څوک پوه وي او هغه دعوه کوي او مونږ لا بیا ځان ته مسلمانان ویو. او دا تصویر چې په مغرب کې زمونږ ځي او د عالمي دنیا یې ګوري چې خدایا ناس قرآن ته او ناس د ظالم بچی جماعت ته او په مدرسه کې او د ده د لاسه وګوره یو بې ګناه او یو معصوم قتل شو. او زه دې خلکو ته همیشه سر دا خبره کوم معصوم چې دی دا معصوم دی، معصوم دی بالکل. نو چې معصوم شو الله په خپل حد نه دی جاری کړی، خدای پاک نه دی جاری کړی. مور پلار ته اختیار نشته دا چې کم وهل ټکولو دا کم زموږ په دې وطن کې چې کم رایج نظام دی نو تاسو قرآن او سنت راواخلئ، مور پلار ته اجازت نشته. د داسې والو چې فزیکلی سړی ټارچر کیږي د دې اجازت د زناورو د پاره نشته. قرآن او سنت په بالکل واضح دي، زموږ د فقهي کتابونه راوالئ. مولانا صاحب دا تاسو ډېره مزیدار خبره وکړله او عجیبه خبره ده چې کله تاسو سره مونږ خبره کوو نو تاسو یو داسې بیلنس او یو داسې معتدل خبره کوئ چې د بني آدم د دین سره یو نږدېوالی او د یو ربط جوړولو کوشش خواهش پیدا شي. خلک خو وایي چې په دین کې خدا دی چې نه پوهېږي نو کونټۍ ورپسې راوالی او لاټي ورپسې راواخله او ویې وهه او دا وکړه. دا خبرې لکه ټیک نه دي.
تصور سر د دې نشي کېدی تصور زما دی په خدای قسمی صحیح زکه خو زه په دې شرمساری محسوسوم والله مونږ په دې وطن کې کم طرف ته لاړو مونږ خدا خپل دین دی خپل راتلونکي نسل ته نه خودلې شو سلوي ښکال وشو بس یو ټوپک راکړې دي او دا خلک دا تصور کوي زما ځوان دی که په مدرسه کې دی که بل د اشتعال کې راشه تشدد اختیار کا مایټ از رائټ څوک رشته نه درکوي هغه څو کاله مخکې کستاسو یا چې په کوارټ کې څه واقع شوی بالکل جی بالکل افریدي تصویر او داغي هغه پیغام زما دی د الله په ذات قسمی زما په زړه زمونږ سمجي په مزغو کې هغه تیر شو هغه ډاکټر ماشوم هغه الله زمونږ په جامه باندې دا تور دی چې مونږ ځان ته مسلمانان وایو او چاته د دین تعلیمات وی او هغه د چا سره دا کارو کی یو صحابي مرغی خالی نیولې و او پاسې دا مور الوتلا هغه بیچینه ونو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري وي دا بره مرغې ولې بیچینه د ویتات دا ماشوم نیولې نو دا زمونږ چې د ما پرون دا خبره کړې دا اوس می وختي زما په پیج باندې جی یو ویډیو شیر شو زمونږ غ ټیم شیر کړل تاسو په دا ساتي کته شي چې کې ما وی چې پرشتو کې د جنکو اختیار شته او کنيشته تعالی د اجازه چا در کړې دي نه ته د عمر تفریق کې بالغ شوی نه دا مخکې لګي کړې دا چې او نوم دی له د دین ورکی زما دي قسمی دا دین نه دی ټیک دا غ جهل دی چې په مونږ کې پاتې شوی دی او مونږ لا پورا ادخلوا فی السلم کافه پورا نه یو داخل جی نه یو داخل خجی دا تاسو ډیره خپل خبره کوي جی او دا تاسو په سره په رابطه کې همیشه نوې خبره راخاره کیږي د والدینو ذمہ داری تاسو خبره وکړلې جی خو موږ سره مسله دا چې زموږ په وطن کې غریبي ډیره ده او خلک دا خبره لګه سخته ده خو به کوزه چې د کې زموږ د معاشره اصلاح ده د دنیا بچی وروړي او بس یا لارو کو سو تفریق دی مدرسې ټولې کې چې استاد پوښو دی پوښه بیا نتایج چې کم دی هغه د نورو خلکو د لپاره دردناک او تکلیف دی وي او حال دا وي چې موږ خپل کور لکه څنګه چې تاسو خبرو کړه کور بنده په آرام وخت نشي تیرولې خپل روټه نشي خوړې داسې واقعیت شي نو دا د دې صورتحال ته دغه نه دی پکار جی کتنه نه ده پکار تاسو زما خدای ست د خلی خبره واغسته دا کار قدرتی خبره ده چې پرون په اسلامي نظریاتي کونسل کې پاپولیشن کونسل والو د علماء غونډه کړې و خجی د ټول پاکستان علما پکيو او ما خپل عالمانو ته برادرۍ ته چې زه یو ادنای ما طالب علم ما زه تاسو ته دا درخواست کوم چې لک یو قدم را مخکې شي او د قوم اصلاح په دې معاملې کې وکړي مونږ پاپولیشن والو ته وی چې دا مو وای چې بچي دوه چې دا خبره تاسو خلاف سنت کوي دې ته مرزه ځکه شریعت سره تضاد مراوړي خجی لیکن تاسو سره یو بل مضبوط پوینټ دی او هغه دا دی چې شریعت چې څومره د تربیت ته چې څومره اوچت نظر کوي دومره بل شي ست نه کوي دوی مدازه چې دی کې آیا دا صرف دی سړی اختیار دی چې دا بچی براوړي کنه پدې کې د دې پارټنر د زنانم په کې سمرزي شامل ده او کنه ده چې تا ته ډاکټر وی چې دا مری لګیا ده او جی او د دې صحت اجازه نه ورکي او جی او تو ورته لګیا دا مخې ته دا بیانې او د دین غلط دغه ته کوټ کې مخې ته دا ترجمانی کې نو داسې مسائل دي زه بالکل تاسو سره اتفاق کوم چې تاسو دا تعداد وګورئ او بیا مخې ته بیهیویر وګورئ او د تربیت معاملې وګورئ قسم دې کپلار په دې پویم دې چې دا شپږ ته لس دي او په کم ځای کې دي کم چرته دی او چرته نه دی خبر چې زه په کم ذاتی طور پیژنم جی بالکل هم داسې ده پرون ما دا خبره کوټ کړه په اجلاس کې چې مور غریبه درځي توبم کوي مور مدرسې تمبوزي سکول تمبوزي والله زموږ دی مدرسه کې زکله په برکه کې او زنانو ګورم یو ورکوټه ماشومې را روان کړي او جی او نو دا غوي مخکې جواب دی چې پلار بے غمه دی پلار لا پرواه دی پلار نشه شروع کړی دا دام زموږ په دې وطن کې اهم مسله ده لکه تاسو چې وی دا خبره سخته ده او جی او لیکن سو خو به جرأت کوي چې د خلکو ته وی چې لکه مخکې ورته زموږ نظام نه دی ټینګ زموږ د خلکو تربیت ورته نه ټینګ بچي خو ډیر غټ ثواب دی خدای دا غي نه غټ ثواب دی او جی ته به دا غ نه څه جوړې نو زموږ دلته خو په ریپورت راځي وی 50 لکه سکول ته نه دي د دې جواب خو به الله غواړي کنه زمانه بهم غواړي د بل نه بهم غواړي چې تا ته دا چا ویلو چې ته راوړو به ته د
یعنی د ګډو بيزون هم چې د سره بدتر سلوک کوي او دا په کریمینل اکټیویټیز کې دوی دي دغه دي نو الله دې معفو کې خو افسوسناک ده جی ډیره مولانا صاحب تاسو د موجودګۍ یو بل استفاده کول غواړم چې موږ چونکې امیان یو ډیر نه پوهیږو خواهش مې چې د دین په معاملو باندې په دغه غټو خبرو خو پوه شو موږ داسې اورېدلې دي چې احادیثو کې داسې خبره هم شته دي چې کم کس استطاعت نه وي طاقت نه وي خپل کور نشي ساتلی هغه تر هغې پورې خپل واده وروستو کې یا د صبر وکړي یا هغې ته د روجو نیولو دا خبرې داسې شته دي که نه د دې خبرو داسې موږ اورېدلې دي ګورئ سر اصل کې مفهوما دا خبره صحیح ده مفهوما نه مراد ده چې ظاهره خبره ده چې نکاح واده به هغه سړی کوي چې کوم سړی استطاعت لري ټیک ده نو چې استطاعت نه لري نو بیا به څه کوي بیا به زنانه لیکي چې ته ورشه په پردي کورونو کې کار وکړه او دی به ځان لوي چې ما ته روزګار نشته او نورې مسلې به پیدا کېږي شریعت جی د نیستۍ شریعت د سوال او د سائل او د غوښتو والا د دې شریعت حوصله شکني کوي دا حرام دي سوال کول حرام دي بالکل ټیک نو په دې وجه ورته وایي چې ته د دې جوګه شي چې ته به د دې خپل د کور خیال ساتي اوس تاسو دا قرآن آیات چې راوالی مونږ چې په مثال کې خلکو ته وایو چې سړی او زنانه چې کم دي دا خلک په مثال کې دا بل طرف ته لاړ شي هغه وایي نه سړول الله پاک دا اختیار وکړي دا نه دی ورکړی چې ته لاړ شو پر دې خپل لاس مات کا او ته چې دې ټارچر کو ته مړه کا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم دا فضیلت ورته پدې دی چې دې غریب ستړی کوي دې خواري کوي دې به خرچه کوي نه نفقه به دې کوي ټیک ذمہ داری ده په دې وجه باندې ورته الله رب العالمین فضیلت ورکړي دی نو دا غي نه دي سړی دا نه اخلي چې تاله بس په خرڅ درکړل او بس وبو راوړي دا چې تاسو مړکړل او کتاو وجه لتانه بسوک ته پوس نه کوي او بچو بدا حال وي خالصتن غلط انټرپریټیشن دی د دین اسلام او دغه وجه ده چې مونږه په دیزي کیو بهر لاړ شو په ایمان په ټولو خبرو پویګو خصم دمیو ټیک اول ته پدیم پویګو چې دلته کچا کش کړه پکړه نو ګوره د نجی قانون په حرکت کې راځي او زمونږ وطن دا دی چې نه مونږ قانون غواړو نه مونږ خپل نه هغه صحیح مسلمانۍ ته چې پاغي اس خرچه نشته دی هغه ته مونږه آماده کېدو ته تیار نه یو بالکل ټیک وایي جی بالکل ډیر محترم مولانا طیب قریشي صاحب یو جهان مننه سر تاسو وخت راکو ډیر قیمتي خبرې مو کړلې او زمونږ په ډیرو خبرو باندې مازغه آزاد کړل چې په ډیرو مسلو پوه شو د سونه پښتونخوا سره خبره تور کولو د وخت راکولو ډیر شکریا ډیر مننه عزت منشي جی قدرمنو دا او چیف خطیب خیبر پختونخوا او ډېر پاکي سپینې خبرې کولې او همیشه داسې خبره کوي چې هغې نه د دین اسلام د اعتدال او د میانه روی هغه نوې لارې پرانستلی کېږي نوې خو موږ ته چونکې پته نه نوم وایي جوړې دا نوې لاره پرانستلی شوه خبرې ټولې واضحه دي سپینې دي خو غلطه تشریح او موږ د خپل مفاد او د خپل سوچ او د خپل ماحول او د خپل ځان د بچ کولو د خپل ځان د ساتلو دپاره ډېرې خبرې داسې کوو چې هغې دین سره نیغ په نیغه هیڅ تعلق نه وي هغې زموږ د سوچ او زموږ د مفاداتو د هغې کې تشفي کېږي حقیقت دغه شانتي نه وي ځکه چې مولانا صاحب ډېر په وضاحت سره او په ډېرې ذمهدارۍ سره ډېرې بنیادي خبرې وکړې او هغې طرف ته هم توجه راوستله په کوم چې عام خلک خبره نه کوي لا یریږي لا د هغې نه ډډه کوي خو چونکې د هغې د دین سره د هغوی د خلکو سره او د دې وطن سره محبت دی او روزګار دی نو پاکه خبره پکار ده او په دې باندې ډېر کار پکار دی چې وخت سپینې خبرې موږ ته مخې ته کېده چې وخت راغلی دی چې موږ دا ټول معاملات واضح کړو چې زموږ په مضمونه دا ډېر ګندونه ډېرې خځلې پاکې شي او دا هم مولانا صاحب په دې باندې ډېره شرمندگی محسوس کړه دا دم داسې خبره خدا یوازې په مدرسو کې نه ده په جماعتونو کې یوازې نه ده دا زموږ په سکولونو کې هم داسې ده دا زموږ په کالجونو په یونیورسټو کې هم تاسو د اسلامیه کالج ذکر تاسو ته یاد تیر کال چې کوم ماشومانو جنکو سټوډنټس چې کوم خبرې کولې تر بي بي سي پورې د هغې خبرې تلې او ویډیوګانې تللې او په پیښور یونیورسټۍ کې په ملکانډ یونیورسټۍ کې په ډیرو یونیورسټۍ کې په باولپور یونیورسټۍ کې کم حال دی نو دا یوازې د یوې ادارې یا د یو څانګې چې
چې کم دی نو دا مرض نه دی، دا ټوله ونه چې کومه ده دې کې وینه لګېدلې دي، ګونې لګېدلې دي او دا صفایي غواړي او په دې کې د کار کولو ډېر گنجایش موجود دی او دې ته به لږه غونډه کې مازغه زیادول غواړي، سترګې به ورته غړول غواړي، زړه به ورته لویول غواړي چې مونږ د خپلې معاشرې نه دا ګندونه دا مصیبتونه دا پاک کو چې زمونږ ماشومان په ډاډه زړه په خلاص مټ هغوی لاړ شي او د علم او د پوهې هغه ځایونو کې خپل ځان مالامال کړي او په خبره باندې ځان پوهه کړي. د علم مرکزونه چې کوم دي کو هغه دنیاوي مرکزونه دي او هغه دینی مرکزونه دي او هغه تکنیکی مرکزونه دي چې هغه تل دا مسایل شروع شي نو نور خلک او یریږي او په دغه یاره کې چې کم دینو مونږ بیا د نورو مسلو سره او د غلطو فیصلو سره مخ کېږو. زمونږ سره عرفان ابراهیم زمونږ د سونو پښتونخوا نماینده د سوات نه په لیکه باندې موجود دی، هغوی ته هرکلی. السلام علیکم عرفان ابراهیم. وعلیکم السلام سر څنګه یې خیر شکر دی مهرباني خوشاله آباد اوسئ. زړګی موږ خو د دې سوات کې چې کومه ماشوم واقع شوی د ډیرو عالمانو پوهانو نظرم په واغشت، تاسو بنیادی توګه د سونو پښتونخوا اوریدونکو ته د دې واقعي چې څه حقیقت ته غلط شانته بیان کو په دې کې څه ډیولپمنٹ شوی دی؟ جی جی سر د ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریا د قیمتي وخت راکولو. په سوات کې چې کومه واقعیا په مدرسه کې راغله نو فرحان یاز چې هغه د میادم د جرو اوسیدونکی او هغه په خوازخیله چالیار شنه مایه کې دا یوه مقامي مدرسه ده او په دې کې سبق وی د پکې تقریبا د 13 کالو نه و او د پلار چې دی والد صاحب نو هغه په سعودي کې مزدوري کوله. په دغه ورځ باندې چې کومه واقعیا مخې ته راغلې ده نو د هغې د خاندان د ذرایع سره او یا د هغې د تره سره چې کله هم زما خبرې وشوې نو هغې وی چې په دغه ورځ باندې ما د خپل وراره چې دی راوستو د مدرسې ته او دی مې په مدرسه کې پرېښودو او د داسې خبره موږ ته کړې وه چې یاره هغه داسې غیر اخلاقي وه. نو زه رانم او په مدرسه کې ما معلومات وکړو چې آیا داسې شوي دي او که نه دي شوي. نو مې هغې کوم د مدرسې چې کوم محتمم او د هغې چې کوم مشران نو هغې په قرآن پاک باندې لاس کې ښودو چې یاره موږ داسې واقعیات چې دي هغه نه دي کړي، یعنې دا داسې غیر اخلاقي خبرې موږ نه دي کړي. او دا ماشوم چې دی د بنیادي طور مطلب دا دی چې د خبره چې ده نو دا غلطه کوي. دغه تره وایي چې یاره زه کله واپس لاړم د مدرسې نه نو د هغې والد صاحب چې یقینا د سعودي عرب نه را رسېدلی دی نو د هغې سره چې هم زما خبرې وشوې نو هغې وایي چې یاره زما به د دې مدرسې سره بالکل رابطه چې دا هغه ریګولر کېده. په دغه ورځ باندې هم په 8 منټ او په 6 بجې باندې زما د دې قاري صاحب سره رابطه شوې ده چې یاره زما ماشوم څنګه دی نو هغې وایي چې یاره دا ماشوم چې دی هغه ښه دی. نو اوس پته نه لګي چې په دغه ټایم کې د ماشوم سچویشن څنګه و، خو هغې سره رابطه شوې ده. بهرحال د هغې کله چې واقعه رپورټ شوه ماشوم هسپتال ته راوړی شو، د هغې نه بعد مې خلک راووتل چې دا کومه واقعه شوې ده نو یقینا دا ډېره زړه دردونکې واقعه ده. نو په هغه وخت باندې د حلقې چې کوم دی ډاکټر امجد علي خان د هغې هم هسپتال ته راغلل، دغه شان اسسټنټ کمیشنر خوازخیله او اس پی اپر سوات چې دی هغې هم هسپتال ته راغلل. هلته کې یو په د شپې په 1 بجه باندې یو زبردست احتجاج هم وشو. هغې لواحقین او کوم چې احتجاج کوونکي نو دغه مشرانو هغې مطمئن کړل او ماشوم خپل کور ته ویوړه. وروستو سبا لا هغه وسپارلی شو. سبا ماسپښین نه بعد په 4 بجې یا سلپاس 4 بجې باندې یو ځل بیا په خوازخیله کې کوم چې د مټې چوک دی په هغې کې احتجاج شروع شو. هغه بیګانۍ د شپې د 1:30 بجې پورې جاري و. خو په دې کې چې کوم ډیولپمنټ شوی دی نو هغه دا دی چې کوم ملزمان دي یا د مدرسې چې کوم قاري صاحبان دي نو هغې کې 10 کسان چې دي هغه نیولی شوي دي. 10 کسان جی جی او 2 مرکزي چې کسان دي نو هغې اوس تر دې دمه اوس هم روپوش دي. نو کله چې هم د پولیس ډپارټمنټ سره په دې اړه باندې زموږ خبرې وشوې چونکې هغې نن یو پریس کانفرنس هم کړی دی، پریس ریلیز هم جاري کړی دی کوم چې ډي پي او سوات دی نو هغې هم په خپل پریس کانفرنس کې دغه خبره چې د هغه مخې ته راوړې ده. دغه کسان چې دي 10 کسان هغه نیولی شوي دي. هغې کې دغه کوم چې محتمم دی نو د هغې زوی چې دی هغه پکې هم شامل دی. اوس دغه 2
کسان چې دي هغه روپوش کې خواغي دا یقین دهاني چې دا هغه ورکړي د چې ان شاء الله زر تر زره به دغه دوه کسان چې دي هغه به هم ونیولای شي د قانون کټیرې ته براوستل شي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې دلته کې ځنې سیاسي ګوندونه یا سیاسي ګوندونو کسان چې دي راضي یو دله یو سیاسي رنګ چې هغه ورکړي. موږ وکتل بیګا په دغه احتجاج کې تر د شپې د 12 بجو پورې د خپل باندې شریک ما تورچ کوونو هلته کې لواحقین او د انتظامیه ترمنځ خبرې اترې چې دینو ماسخوتن 8 بجو ته ختمې شوې وي. ولې دا غینه وروسته بیا د پښتونخوا عوامي نېشنل پارټي یا د پښتونخوا میپ چې کوم پارټي د هغه ځوانان چې هغه د شپې د 1 بجې پورې په روډ باندې ناست او هغه مختلفو ډیمانډز چې هغه کول د ریاست نه او د شانتي د انتظامیه نه نو ځنې خلکو د سیاسي رنګونو چې هغه ورکړي دي کومه وګورو د نن یو سور وړاندې په سواد کې سیلاب راغلی او پاغه کې دیار لفتنان چې هغه جی جی نو پاغه کې د سیالکوټ یو خاندان شریکو یو پکې د ثوابي وو نو هغه د سواد ایمیج چې نو هغه انتهایی شاته رافته بوله او ګرافي ولا لو کړي وو دغه شانتي کومنګ وګورو یو کال مخکې منګ لاړ شو نو په مدین کې داسې یو سیاسي دی هغه تعلق هم د سیالکوټ سره وو نو هغه په د دردۍ سره هغه دلته کې قتل کړی شوی وو دا هم په نېشنل میډیا انټرنیشنل میډیا یعنی د ریسوات دا کوم ایمیج چې نو دی یا ګراف چې هغه لاندې تللی وو اوس چې دا یو واقعي چې دا بل راغله چې دا غي سره د سوات دغه ایمیج چې هغه یو ځل بیا په شا باندې لاړ یعنی دا یو واقعیت چې نو دا تقریبا انټرنیشنل میډیا پورې ریپورت شوی ورسېده جی جی نو د دې سره د سوات ایمیج چې هغه یو ځل بیا په شا باندې لاړ و چونکه حقیقت کومنګ وګورو ټول مدرسې چې هغه هم داسې نه دي یا ټول علما کرام چې هغه هم داسې نه دي ولې ځنې داسې خلک چې هغه صحیح روزنه نه وي شوي صحیح پالنه نه وي شوي هغه چې کسان وي خو هغه ټول هغه یو مشهوره خبره ده کنه یو مهې چې هغه ټول طالب چې هغه ګنده کوي هغه د ټول علما کرام او د خلکو په ذهنونو کې شکونه چې پیدا کی په مقامي سطح باندې هم علما کرام دا واقعي چې د انتهایی غندنه ده دا هغه انتهایی دا خبره چې دا هغه د مزمت ولا کړی دی کومه وګورو زمونږ چې د وفاق المدارس کوم مشران دي نو هغه هم دا یو میټینګ چې هغه رابلل شوی وو په سواد کې هغه هم د دې خبره انتهایی غندنه چې دا هغه کړی ده علما کرام هم د دې داسې دغه بالکل ملګری نه دي نه علما کرام د داسې خلکو مرستې کوي ځینې خلکو په ذهن کې دا سوچونه او هم ګرځي چې را ټول مدرسې به داسې وي یا داسې علما کرام به وي چې د دې په شا باندې به ولاړ وي نو یقینا څومره چې هم مخې ته سټوریز راځي او دا مختلف خلک دي د مختلفو خلکو مختلفې کیسې دي. عرفان ابراهیم دا راته وایي چې مدرسه کې چې کوم ځای کې دا واقع شوی ده هغه د هغې صورت حال دی هغه اوس هم دغه شانتي کار کوي کنه هغه وتړلی شو. جی جی دغه مدرسه چې دا کله چې دا واقعي وشوه نو د هم په هغه شپه باندې د شپې په 11-12 بجې باندې اسسټنټ کمشنر خوازخیله لقمان خان هلته کې ورغلی او دغه شانتي ډي اس پی خوازخیله اس ایچ او دغه شانتي انتظامیه تللی او دغه مدرسه چې دا غي تړلې دا غي سیل کړي دا هلته کې چې کوم ماشومانانو سبق وي نو دا غي سره هم زمونږ پرون زما د 2-3 ماشومانانو سره خبرې شوې وي نو هغه ماشومانانو ناغي انټرویو واغسته هغه ځان پوهه کو نو هغه ماشومان خپل والدینو ته کم ماشومان چې بچي والته کې وو نو هغه خپل والدینو ته حواله کړی دي خو هغه کې داسې ماشومان نور هم چې هغه د تشدد ښکار شي او غټه خبره ده چې په دغه مدرسه کې زمونږ د علاقې چې کوم ام ان ای د ډاکټر امجد علي خان نو هغه په خپل باندې دغه زنجیرونه یا ټاله یا هغه کم خپوت چې د ملزمانو د لپاره چولای کیږي بیړۍ شو یا داسې نور داسې سيزونه چې هغه خطرناک یا د خلکو د تړلو لپاره استعماليږي نو هغه سيزونه په دغه مدرسې کې چې هغه برآمد شوی دي دا جی جی دا برآمد شوی دی هغه باقاعده تانې ته راوړل شوی دی هغه چې څومره هم واقعیات دي یا دا واقع چې دا نور انویسټیګیشن طرف ته روانه ده دا راته چې په دې کې ټوټل تعداد د ماشومان سونه او په دې کې ماشومان جنکه مې کنه ټول لکانو
جی په دې کې چې دي نو ټول هلکانو او د دې تعداد چې تقریبا د 250 نه کسان چې دي ماشومان هغه پکې زیات او هغه د دې د سوات او د سوات نه بهر یعنی د دیر د شنګلې او دغه شانتي د کلام سټوډنټان یا طالب العلمان چې دي هغه هم په دغه کې وو. په دې کې مقامي ماشومان چې دي هغه پکې هم هغه سبق ویل کړه د مټي د سایډ د خوازخېل د سایډ دغه شانتي زمون د خوازخېل یا صالح دغه سایډ ماشومان چې دي هغه هم په دغه مدرسې کې هغه سبق ویل. او دا چې کوم ماشوم سره پیښه شوې ده دا په مقامي سټوډنټس کې راځي کنه دي چې کوم دي په هاستل وغیرہ کې اوسېدو. جی دا ماشوم چې دی نو د پاستل کې اوسېدو یعنی داغي د والد صاحب د وینا تر مخه چې ما به 15000 روپۍ چې دی هغه ماهانه را لېږلې د مدرسې ته نو 3000 روپۍ چې دی هغه به د سبق په مت کې زمانه غستلې او 1500 روپۍ چې دی هغه به د زمانه د کم خوراک چې نو داغي په مت کې چې دی هغه به ما چارج کولې. نو د چون کې د مدین سره د تعلق او د کم چې د مدین یا د فتیپور تحصیل دی هغه علاقې بیا جرو سره د تعلق نو د دغه کې په دې مدرسې کې چې هغه په پاتې کېدو دغه شانتي ګڼ نور هم طالب العلمان چې هغه په دې مدرسې کې پاتې کېدل او شپه به کوله. عرفان ابراهیم یو جهان مننه تاسو ډیر تفصیلی او بنیادی معلومات راکړل سونو پښتونخوا سره د خبرو اترو کولو د وخت راکولو یو جهان مننه زړه. جی ډیر زیاته مننه. شکریہ آباد اوسئ. قدرمن اوریدونکو دغه خبره ده دغه واقعه ده دغه سلسله ده او افسوس هم بنی آدم ته وشي چې زمونږ او تاسو غیر چاپیره داسې واقعیت مخې ته راشي چې هغه بنی آدم ولرځي او په عذاب کې او تر اوسه پورې خو زمونږ دا خیال و چې دا هغه ماشومان چې کوم دی د مسایلو ښکار کېږي څوک چې بېوره بېدره وي یا بېوزله وي او د دې ماشوم نه باقاعده توګه باندې پیسې هم اخیستل کېدي او د هغه پلار چې کوم دی په باقاعدګۍ سره به دغه فیسونه وغیره هم ورکول. نو د دې یوازې دغه اړخ نه دی دا نور چې کوم انساني کمزوري دی او انساني حیواني جذبې دي هغه په خلکو باندې بعض اوقات غالب شي او بیا چې کارونه په تسلسل سره کېږي ځکه چې دا کمې خبرې چې هغه ته ځینې څیزونه داسې برآمد شوي دي چې هغه د مدرسې سره یا د تعلیمي نصاب سره تعلق نه ساتي نو دا بیا نور شکوک او شبهات پیدا کوي. خو دا خبره ضروری ده چې کسان نیولي شوي دي او چې کوم دوه کسان پاتې دي هغه به هم ونیولي شي. خو دا چې ډاکټر امجد صاحب او دغه ایم پی دوه صاحبان چې کوم دي د علاقې دي او صورتحال شکر دی دا ورته وایي چې په کنټرول کې دی خو د صوبایي حکومت ذمہ داری ده چې دا کیسونه یا دا قسمه کیسونه په فوري توګه باندې او په سپیډي ټرایل د دې وشي چې خلکو نه دا واقعیات د هېرېدو نه مخکې سزاګانې خلک وویني چې سبا د پاره خلک بیا د داسې قسمه کارونو نه ډډه وکړي او ځان وژغوري او هغې ته د قانون یاره او د هغې ته د سزا یاره چې کومه ده هغه موجوده وي. زموږ عدالتونو کې کله کله سزاګانې وشي خلکو ته او هغه دومره موده پس ملاو شي چې هغه چاته سزا ورکړي هغه ته خو سزا ورکړلی شي خو چې کم عام خلک هغې ته دا پته ونه لګي چې چاته سزا ورکړلی شو او چاته سزا څومره ورکړلی شو دا په کم کیس کو شو د دې نتایج څو نو د خلکو هغه زړه سوړ نه شي زړه یخ نه شي. سزاګانې داسې پکار دي چې هغه ولیدلی شي او خلک د هغې نه سبق هم واخلي او څوک چې متاثرین دي د هغوی زړه په یخ هم شي او د قانون قاعدې مطابق معاملات سمې طرف ته لاړ شي. دا پروګرام وخت سر ته رسیږي. د خپل غیر چاپیره خلکو د خپلو معصومو بچو ماشومانو ډیر خیال ساتئ.